د لیلة القدر دا شپه کله ده، د دې شپې فضیلت څه دی، په کومو شپو کې تلاش کو او په دغه شپه باندې کوم عبادت کول پکار دي. مسلمانانو ورونو څنګه چې تاسو ته معلومه ده د رمضان المبارک د اخري عشره روانه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو د لیلة القدر دا شپه د رمضان المبارک په دې اخري شپو کې تلاش کوئ. کمې شپې طاق شپې مثلا 21مه، 23مه، 15مه، 28مه، 9مه دغه شپې دي، په دې کې موږ او تاسو پکار دي چې دغه عظیمه او مبارکه شپه تلاش کو. د دې شپې فضیلت څه دی؟ په خپله الله جل شانه د دې شپې فضیلت په قرآن عظیم الشان کې بیانوي. فرمایي انا انزلناه فی لیلة القدر، و بېشکه موږ قرآن عظیم الشان نازل کو په دې شپه د لیلة القدر کې. وما ادراک ما لیلة القدر، او آیا تاسو څه معلومه ده چې دا لیلة القدر څه شی دی؟ ورپسې الله جل شانه فرمایي لیلة القدر خیر من الف شهر، وی دا شپه د لیلة القدر دا د زرو میاشتو نه بهتره ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې که چیرته یو مسلمان د لیلة القدر په شپه باندې عبادت وکړو، دا داسې ده لکه دی مسلمان چې زر میاشتې یا د دې نه هم زیات په بهترینه طریقه سره د الله جل شانه عبادت کړی وي. نو موږ تاسو پکار دي مسلمانانو ورونو چې دغه اخیرنۍ لس شپې په دې کې په ځان باندې خوب حرام کو، په دغه لسو شپو کې د الله جل شانه عبادت وکړو، دغه شپې روڼې کو. بیا په دغه شپه باندې کم عبادت کول پکار دي؟ مونږ او تاسو پکار دي چې دغه اخیرنۍ لس شپې چې دي په دې کې مونږ د نوافلو اهتمام وکړو، د تهجدو اهتمام وکړو، د ذکر اذکار او ورسره زیات نه زیات د قرآن عظیم الشان د تلاوت اهتمام. نو مسلمانانو ورونو زر میاشتې د چا زندگی ده، دا تقریبا 83 یا څه د پاسه کلونه جوړیږي، دومره ژوند بیا په عبادت کې د چا تیریږي. نو دا یو بهترینه موقع الله جل شانه موږ او تاسو په خپل ژوند کې را نصیب کړې ده. موږ او تاسو ټول ته پکار دي چې د دې اهتمام وکړو. الله جل شانه دې موږ او تاسو په دغه شپه باندې د عبادت کولو توفیق را نصیب کړي. دغه پیغام د نور مسلمانانو سره ضرور شریک کړئ.